او د رسول نه مراد رسول الله مبارک دی. د قیامت پر ورځ به رسول الله مبارک فرمایي ای رب زما بېشک زما دی قوم یعنی زما دی امت دا قرآن کریم پرېښودی و. دا به رسول الله مبارک په دې امت باندې ګواهي کوي، د دوی خلاف ګواهي به کوي. د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې وفرمایي ای رب تا خو قرآن را لېږلی و دې خلکو ته، خو لیکن دوی چې دی نو د دې قرآن نه انکار کړی او دوی دا قرآن کریم پرېښودی و. یا وقال الرسول قال په خپله معنا باندې دې معنا دا ده چې پیغمبر په هغه وخت کې دا ویلي و چې هر کله د قرآن کریم نه خلکو انکار وکړو، د مکی خلکو، او دارنګې د پیغمبر خبرې ونه منله او د قرآن کریم ته مختلف قسمه نسبتونه کول، چا وی دا شعر او شاعري ده، او چا وی دا سحر دی، او چا ویل وی دا اساطیر الاولین د پخوانو خلکو کیسې دي او د ځان نه جوړې کړي دي. نو پیغمبر او فرمایل ای رب زما ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بېشکه زما دی قوم نیولې د دې قرآن لره پرېښودلی شوی. ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي مهجور څه ته ویل کېږي؟ وی مهجور کې داخل دي هغه څوک هم چې څوک د قرآن کریم تصدیق نه کوي او نه یې مني، دا خلک هم پکې داخل دي. او دارنګې کم خلک چې په ایمان نه راوړي دا خلک هم په مهجور کې داخل دي. او دارنګې کم خلک د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې او د قرآن کریم د درس په وخت کې خبرې کوي یا نورو کارونو کې مشغول وي نو هغه هم پکې داخل دي. او دارنګې چې کم خلک په قرآن کریم باندې نورو کتابونو ته یا نورو اشیاو ته ترجیح ورکوي هغه هم پکې داخل دي. دا ټول پکې داخل دي. نو نن سبا که موږ تاسو سوچ وکړو د قرآن کریم دپاره وخت ډېر کم دی، خلکو سره د قرآن کریم دپاره وخت کم دی. قرآن کریم ته 15 او 20 منټه په ورځ کې مونږ نه ورکوو. حقیقت دا دی د سحر نه والې تر ماښام پورې یو صورت یاسین قدرې سار سنت دی، دا به ډېر کم خلک وایي، هغه هم به په یاده باندې وایي، قرآن کریم به نه را اخلي. دارنګې ماښام پسې چې کوم مسنون تلاوت دی هغه هم نه کوو. نو لهذا قرآن کریم بس بند پروت دی. او د قرآن کریم په مقابله کې که مونږ تاسو وګورو نو نن سبا موبایل ته مونږ څومره ټایم ورکړی دی، موبایل ته مونږ څومره ټایم ورکړی دی. بس چې څومره وخت را سره فارغ وي په کم ځای کې ولاړ یم، په کم ځای کې ناست یم، چا سره خبرې کوم، که میلمه شم، چېرته لاړ شم، هر ځای کې زما په لاس کې موبایل دی او هغه به استعمالوم. محترمو په دې کې مونږ تاسو داخل یو بیا چې قرآن کریم مونږ پرېښودی دی، ځکه د قرآن کریم تلاوت نشته دی. لږ خلک د قرآن کریم تلاوت کوي، باقي مانده خلک وګورو قرآن کریم د سره پیژنیم نه او قرآن کریم را اخلیم نه. د قرآن کریم صرف په دې نه خلاصېږي چې قرآن کریم موبایل دی او زده کړی مو دی، په دې به خلاصېږي چې د قرآن کریم تلاوت به هم کوو. الله جل جلاله دې موږ معاف کړي. وکذلک جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمین، دې کې رسول الله مبارک ته الله جل جلاله تسلی ورکوي چې دا د مکی خلک ستا مشرکان ستا دشمنان دي او دوی ستا خبره نه مني او مختلف قسمه خبرې تا ته کوي، نو ته په دې باندې خفه کېږمه. ځکه ستا نه مخکې انبیاء کرام تیر شوي دي او د هر پیغمبر دپاره د هغه د قوم نه دشمنان وو، خو لیکن هغې پیغمبرانو صبر کړی و، نو لهذا تم صبر وکړه. لهذا الله جل جلاله رسول الله مبارک ته تسلی ورکوي. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، دا د مشرکین اومه شبهه ذکر کیږي. مشرکانو ویل رسول الله مبارک دا او کافرانو ویل کې چرته دا قرآن کریم په حق باندې کتاب وي او دا په حق د الله کتاب وي، نو دا په یو پیر باندې نازل شوی وي. لکه څنګه چې تورات، زبور، انجیل څومره چې آسماني کتابونه دي نو هغه په یو پیر باندې ټول نازل شوي دي، په یو پیر باندې پیغمبر ته الله کتاب ورکړی دی. نو دا قرآن کریم که حق وي نو دا به هم په یو پیر باندې ټول د الحمد نوالی تر والناس پورې نازل شوی و. حالانکه قرآن کریم خو لږ لږ نازل شوی دی په 23 کاله کې او په یو ځل نه دی نازل شوی، نو لهذا دا قرآن کریم دا په حق باندې کتاب نه دی. الله جل جلاله دا غي جواب کوي کذالک، یعنی مونږ نازل کړی دی، انزلناه مفرقا، دا قرآن کریم مونږ لږ لږ نازل کړی او په یو ځل باندې وټول نه دی نازل کړي، یو خو د دې دپاره مو لږ لږ نازل کړی دی لنثبت به فؤادک، چې په دې سره مونږ ستا زړه مضبوط کو.
ځکه چې کافرانو مختلف قسمه اعتراضات پر رسول الله مبارک باندې کول او مختلف قسمه خبرې به وته کولی، مختلف قسمه تکلیفونه به ورته رسول. الله جل جلاله په داغي مطابق لګ لګ قران کریم د رسول الله مبارک ته تسلی د پاره او د دې د خبرو د جواب د پاره لګ لګ چې دینو نازلولو. الله فرمایي مونږ لګ لګ نازل کړل د دې د پاره دی چې پیغمبر استاد ازله په دې باندې مضبوط کو او تا ته په دې باندې تسلی چې دینو ملاوي شي. ورتلناه ترتیلا او دارنګ قران کریم مونږ نازل لستل د په آرام لستلو سره. د قران کریم د ویلو طریقم دادا چې قران کریم په ترتیل باندې وای. ترتیل څه ته ویل کیږي؟ یعنی الفاظ د قران کریم ویل د تجوید مطابق، د تجوید مطابق د قران کریم الفاظ ویل، یعنی قران کریم په هغه انداز باندې ویل چې د تجوید لحاظ پکې اوساتل شي او غلط اون ویل شي. ځکه په یو ټکی باندې معنا د کم ځای نه کم ځای ته رسیږي، په یو ټکی باندې معنا د کم ځای نه کم ځای ته رسیږي. لہذا قران کریم ویل خو په صحیح الفاظ سره او په صحیح طریقې باندې، ځکه که غټه حاضر معنا جدا ده او که وړه حاضر معنا جدا ده. غټ قاف د معنا جدا ده، لکه قل د غټ قاف او کل د وړوکې کاف. نو په قل غټ قاف سره معنا دا ده او آیت، لکه قل هو الله احد، او په کل وړوکې کاف سره معنا دا ده اخرى. واړو کې څومره فرق شو. یا خالق او حالق، په وړې خاص سره حالق نای ته ویل کیږي کوم چې خلکو ته سرونه کټاګان کوي، وختان وته واړه کوي، او په غټې خا باندې خالق ویل کیږي پیدا کون کی صفت ته الله جل جلاله دی چې الله جل جلاله خالق دی. دارنګ ډېری معنی دي په یو ټکی باندې معنا د کم ځای نه کم ځای ته رسیږي. نو قران کریم ویل خو لیکن د تجوید مطابق. دارنګي په ترتیل کې دام داخل دي چې د قران کریم په معنو کې و تدبر او غور او فکر کې په یاد باندې برټه نه وي، بلکې دې کې بلګ له غور او فکرم کې کم ځای کې